الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدوهم في طغيانهم يعمهون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ او کله چې واضح شي دیو داغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی قالوا آمنا نوای دیو چې موږ ایمان راوړی دی وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کله چې جدا شي دیو د خپلو شیطانانو ملګرو سره قالوا نوای دیو انا معكم بشک موږ ستاسو سره یو انما نحن مستهزئون یقینا موږ په دې مسلمانانو پسې خندا کوونکي یو الله یستهزئ بهم الله به وخاندي په دیو پسې او مهلت ورکوي او زیاتوي دیو لره سرکشي د دیو یا مهون چې دیو پای کې به حیران او پریشان او سرګردان وي. په دې آیات کې زجر د منافقینو ته او ذکر کوي د هغوی دوه قباحتونه دوه خصلتونه چې یو خصلت دا دی وای انا معکم قالوا انا معکم خپلو شیطانانو ملګرو ته وای موږ ستاسو سره یو خصلت دا ذکر کیږي. دویم خصلت دا دی چې موږ په مؤمنانو پسې استهزاء کوونکي یو په مؤمنانو پسې ټوغې او خنداګانې کوونکي یو. نو دا آیات نه ده دا اولنی آیات چې د تفسیر او تشریح ده چې په اولنو آیاتونو کې ویل شو چې ومن الناس من یقول آمنا دی منافقینو و د آمنا چې دنو دا په هر وخت کې به ویلو نکنا کله ناکله ویلو. نو دا غي جواب دا ده چې وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا دیو په هر وخت کې د آمنا نه ویلو دا به چې کله د مؤمنانو سره یو ځای شو نو هغه ځای کې به چې وینو آمنا ویلو موږ ستاسو ملګري یو. صرف مؤمنانو ته ویله. او دویم په دغه آیات کې ویل شو چې وما هم بمؤمنین د دیونه ایمان چې دنو سلب شو ایمان ته واغستلی شو ولی دیو په الله پسې او د الله په رسول پسې په قرآن پسې او په سنت پسې چې دنو مزاح کوي او ټوغې کوي دا ایمان ته زکه واغستلی شو. زکه په اولنی آیات کې الله تعالی ویلو چې وما هم بمؤمنین دیو مؤمنان نه دي. نو خبره چې دنو اخکاره کړه ده او بل چې دنو دیو مخکې ویلو چې موږ خو مؤمنانو ورته ویلو تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ نو دیو به ویله چې دنو موږ خو اصلاح کوونکي یو چې موږ د دې کافرانو خواله ځکه ځو چې موږ وایو چې دا مؤمنان او دا مسلمانان دا کافران نه دي چې د دیو جوړ وکړو د دیو په منځ کې اصلاح وکړو. نو د هغې خبره چې دنو اوس په تشریح په دې کې راووتله او خبره معلومه شوله چې دیو د دې شیطانانو د دې خپلو ملګرو خواله ځي نو دیو ته وایي چې موږ خو ستاسو ملګري یو موږ خو مخکې ویله اصلاح کوو نو اصلاح نه کوو اصل کې چې دنو مینه چې دنو محبت چې دنو د هغوی سره ده انا معکم موږ چې دنو ستاسو ملګري یو. زموږ دا نظریه دا بالکل چې دنو ستاسو کومه نظریه ده دغه زموږ نظریه ده. نو په دې آیات کې چې دنو د منافقینو دا خصلتونه ذکر کړي وإذا لقوا الذين لقوا ستوي دا د لقوا لقا نه ده لقوا لقا د چا سره چې دنو اچانک ملاوېدلو بغیر د وعدې نه چې دنو د چا سره ملاوېدل یو خو د چا زیارت کول په زیارت کې چې دنو خلک قصد کوي خلک اراده کوي چې زه لاړ شم خو دیو به چې دنو اچانک ملاو شو نو دیو به چې دنو مؤمنانو ته دا به وویل چې آمنا موږ ایمان راوړی. دا الذین آمنون نه څوک مراد دی؟ ټول تفاسیر لیکل چې الذین آمنون صحابه کرام مراد دي
چې دیو بر صحابه کرامو سره چې دنو ملاو شو نو هغوی ته به څه ویله قالو آمنا موږ ایمان راوړی دی په خوله باندې به ویله د زړه نه وه صرف په جو باندې چې دنو ظاهري لفظي ایمان و زړونه کې چې دنو نفاق و کفر چې دنو پروت و و اذا خلو الی شیاطینهم او کله چې دیو جدا شي خلو خالیا څه ته وایي ځان نه کېدو ته جدا کېدو ته د بیت الخلا ته چې دنو هم بیت الخلا وایي ځکه ورته وایي چې په هغې ځای کې سړی جدا کېږي ځان نه کېږي بیت الخلا ته خو څوک د چا سره نه ځي هر سړی چې دی نو ځان نه یوازې ځي نو یوازې کېدو ته وایي سړی د چا سره یوازې شي الی شیاطینهم د هغه سردارانو د هغه مشرانو خپلو سره دلته په قرآن کې چې دی نو شیاطین راغې اول ځلو مخکې شیاطین نه دی راغلی شیاطین اعوذ بالله کې خو راغلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خو هغه په قرآن کې چې دی نو نه دی لیکلی شوي نو دلته به دا لفظ لږ زده کول غواړي د قرآن په دی اوله کې دا شیاطین راغی شیاطین جمع د شیطان ده یو خو هغه شیطان نه چې ته پیژنې ابلیس دی چې تا ته نه ښکاري او بل شیطان چې دی نو هغه د انسانانو دی انسی شیطانو دلته هغه ابلیس چې دی نو هغه نه دی مراد هغه به وروستو راځي فاضلهم الشیطان په هغه ځای کې واقع ابلیس راځي دلته چې کم شیطان دی نو هغه انسی دی او قرآن چې ختمیږي من الجنة والناس نو التم چې دی نو ختم کړی په ناس باندې دی التم انسی شیطان چې دی نو مراد دی نو شروع هم چې دی نو په انسی شیطان کو قرآن مجید او ختم چې دی نو په انسی شیطان کو نو د دې نه وایي دا زده کا چې دا کم ابلیس نه دی دې ته هر سړی خپل دشمن وایو چې دا زما دشمن دی خو څوک ورسره صحیح دشمني نه کوي خو د دې نه علاوه چې دی نو ستا دا دشمن چې دی نو خطرناک دشمن دویم چې دی نو هغه ګوره انسي شیطان دی انسي ګوره خطرناک شی دام دشمن دی او دا خلک نه پیژني خلک د دې نه خبر هم نه دی چې په انسانانو کې شیطانان شته دا صرف چې دی نو دغه یو ابلیس پیژني هلته چې بیا حج له لاړ شي نو هلته ورته بیا دا کنځلي کوي هلته خو اوس ابلیس شیطان خو نشته دی خو په هغه ځای کې هغه نښې جوړې کړلې نو بیا څوک یې په کمرو ولي څوک یې په چپلو ولي وایي تا په ما باندې چې نو دا کار کړی دی دا کار دې کړی دی نو هغه خو دشمن دی ښکاره دشمن دی خو هغه تا ته چې دی نو په نظر باندې نه ښکاري خو دا شیطان چې دی دا د په انسانانو کې دی ښه د دې سره به دشمني کوي ولې دا غټ غټ دا کافرو دا مشران نه دي دا ولې شیطانان نه دي ستا دا هم شیطانان دي ښه او دا د مسلمانانو دا مشران نه ځي دا هم د هغوی خواله ځي هغوی چې ورته څه وایي نو حقه کوي د هغې شیطانانو خبره چې دی نو مني او زموږ په دې مسلمانانو کې معجبه مسلمانان دي تا به د دیو نه اورېدلې او وا به تې ورې وایي زمونږ پیغام د ټولې دنیا دپاره چې دی د محبت پیغام دی نه جلسو له ورشي نه پروګرامونو له ورشي وایي زمونږ د مینې او د محبت دا پیغام د ټولې دنیا دپاره دی د دې نه اوس دا یره شو چې په دې کې خو شیطانان هم شته په انسي شیطانان هم دي ولې د امریکې صدر چې دی نو ټرمپ دا شیطان نه دی سه د هندوستان وزیر اعظم ولې دا شیطان نه دی سه د اسرائیلو دا هغې څه نوم دی مخکې خو یتنیاهو دا مخکینی مشرانو حبیب الحسن الله چې دی نو ریډو که څه اورې خو مشرانو مخکې ریډوان اورېدله به خبرېدله نو ریډو چې دی نو اورې دا پخواني مشران نه و دیو به د دنیا د حال نه ځان خبرولو سرداري کاکا دی الله وبخي مونږ به واړو به دغه ځای کې دوکان و
نو مونږ به د هغې دکان له چې دی نو ورغلو څه به م اخېستله نو هغې به دا بي بي سي چې دی نو لګول وه خبرونه به یې چې دی نو لګولو نو دا شیطانان دي ښه نو دا د مسلمانانو مشران ورځي او د هغوی چې ورته څه ویو حقه کوي هغه ورته ویو چې هغه ورته وایي په پلانکي ځای کې چې دی نو مسلمانانو حکومت ته دا ختموه او پیسې مه خپلې لګوه او خرچه مه خپله کوه ولې په دې مصر کې دا حکومت د چا و د دې څه ګناه و د مرسي دلې هغې ختم کړله جیلونو ته واچېدله په وجه چې دی نو هغه پرې راوستلو دا ورته حقې وویلله هغې مشرانو هغو باندې وکړو شیطانان ولې دا عراق او دا شام چې دی نو دا چا وجنګوله دا عراق او چې دی نو ایران چې دی نو وجنګېدله 18 کاله چې دی نو جنګ وکړو صدام حسین نه و دا د دغې امریکنیانو چې دی نو دوی 18 کاله چې دی نو خدمت کړی و هغو ورته ویله چې دی نو د ایران سره چې دی نو جنګ وکړه د کویت سره چې دی نو جنګ وکړه او خپل مقصد یې پرې وکړو او بیا چې دی نو د اختر په ورځ باندې چې دی نو پانسي کړو د مسلمانانو د مذهبي تهوار ورځ وه او په هغې باندې چې دی نو صدام حسین پانسي کړو نو دا ورته چې دی نو هغوی ویو او دا مسلمانان دا مشران نه دي دا کارونه کوي نو دا وایي چې زما د ټولې دنیا دپاره چې دی نو د امن او د محبت پیغام دی او قرآن وایي وتحبونهم ولا يحبونهم ته سره محبت کې د هغوی سره او هغوی تا په تندر چې دی نو هم نه لګوي ستا سره چې دی نو محبت هم نه کوي نو که د سړي زوی په دنیا کې نو د هغې دپاره به زمونږ چې دی نو د محبت پیغام وي خو چې شیطانان نو د هغوی دپاره چې دی نو زمونږ د محبت پیغام چې دی نو هغه نشته دی قرآن یې زده که نو بیا به چې دی نو دا ګډې وډې چې دی نو نه وی د شیطانانو دپاره چې دی نو محبت نشته دی نو دیو به ورتلله دا څوک و د عبدالله ابن ابی و د عام منافقینو مشر و او د دې نه علاوه چې دی نو دا یهودیانو او د مکې مشرکانو دا د دیو سردارانو نو دیو به د هغوی خواله ورله نو هغوی به چې دی نو یې خفه غونته کې شو نو دیو خو به یې لیدلو چې دیو به د مسلمانانو خواله راتلله نو هغوی به د ځان خفه کړو چې تاسو خو چې دی نو هلته تل ویو او مونږ خو چې دی نو تاسو هلته یې نو هغوی به ورته وویلله چې د هغوی د دیو خواله چې دی نو مسلمانانو خواله مه ورځئ او خفه بم او چې دی نو تاسو به خراب کړي نو مسلمانان به چې دی نو منې کوله او شیطان څه ته وایي سرکشه ته وایي هر څوک چې سرکشه وي هر څوک که په انسانانو کې که په حیواناتو کې که په هر شي کې چې دی نو سرکشي طغیان یې پکې نو هغه به چې دی نو شیطان وي شیطان څه ته وایي دا د شیطان نه دی ښه شیطانه نه دی د دې مطلب دا دی چې سرکشي یو شی چې د خپل حد نه چې دی نو واوړي او بله معنی چې دی نو تفاسیر وکړله چې شیطان مطلب دا دی چې دا د الله تعالی د رحمت نه چې دی نو لرې دی لرې د الله د رحمت نه لرې دی د خیر نه چې دی نو لرې دی نو هر هغه شی چې ته د الله د دین نه اړولې او د الله او د الله د رسول په باره کې شکمن کولې شک یې درچېلو نو که هغه لیډر و که هغه چې دی نو استاذ و که هغه اداره وه که هغه کالج و که هغه یونیورسټي و که هغه سکول و که هغه مدرسه وه چې ته د الله او د رسول په باره کې شکمن کولې شکوک و شبهات یې درچېله نو دغه چې دی نو شیطان دی د دغې دپاره چې دی نو د محبت پیغام نشته دی او ته په ورځ کې چې دی نو دا په مخه نه وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هلته چې دی نو دا وی او بیا چې وی د دنیا دپاره چې دی نو زما د محبت پیغام دی د شیطانانو دپاره خو نشته چې کومه انسي شیطانان دي نو له دې نه چې دی نو پناه غواړه ښه که هغه لیډر یې که هغه چې دی نو اداره یې که هغه چې دی نو هر څوک یې چې ته د الله او د رسول نه اړېلې نو د هغې نه پناه غواړې د هغې نه پناه غواړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایم نو هغوی به ورته وویله چې د دې خواله چې دی نو مه ځئ نو هغوی به ورته بیا وویله چې انا معکم مونږ خو چې دی نو ستاسو ملګري یو زمونږ دا نظریه او دا سوچ چې دی نو دا ستاسو چې کومه نظریه ده او ستاسو کومه سوچ دی دغه سوچ او دغه نظریه زمونږ ده
نو هغوی به ورته بیا وویل چې آخر ولې تلئ څه وجه وه نو بیا به ورته دې منافقین وویلله انما نحن مستهزئون مونږ په دې مسلمانانو پسې او په دې مؤمنانو پسې چې دنو خندا کو خندا دا خندا ده که نه یار یو سړی ستا خواته ناستي او تا ته وایي چې دنو زه ستا ملګری یم او ستا ملګری هغه نه یو او ته وایې چې دنو مسلمان خو پې چې دنو اعتماد کوي چې دا خو ماته په ظاهره وایي چې دا زما ملګری دی او هلته باطن یې چې دی نو زما دشمني پرته ده نو دا خندا شوه که نه ته یو سړي ته وایې زه ستا ملګری یم او هغه ستا چې دی نو ملګری نه یو نو دا چې دی نو خندا شوه دا ټوغې شوې ښه نو الله یستهزئ بهم الله به وخاندي په دې پسې یو معنی دا ده ښه چې الله تعالی به په دې پسې وخاندي څنګه چې د هغې د شان سره ښایي او هغه دا ده چې په هغې په احادیثو کې د هغې اثر چې دی نو بیان شوی دی او په قرآن کې هم راغلی صورت حدید کې راغلی او هغه چې دی نو ضروري نه ده چې دلته څه ذکر نشته چې دا ټوغې و په دنیا کې پسې الله کوي او که نه په آخرت کې و پسې کوي نو په سورې حدید کې راځي چې دا مؤمنان دا خلق نه دی دا کله د جنت په لاره باندې روان شي دا منافقین څنګه چې مؤمنان چې دی نو د جنت ته روان شي د دوی سره به رڼا ورسره رڼا د ایمان رڼا به یو په هغې باندې به جنت ته چې دی نو رسېږي نو دغه شان دی کې دا کافر او دا منافقین نه دي د دوی د منافقین له هم چې دی نو لږه رڼا ورکړي نو چې دوی لږ لاړ شي هغه رڼا به تیز ته بنده شي نو بیا مؤمنانو ته وایي چې موږ ته ودرېږئ موږ له چې دی نو رڼا راکوي زموږ نه رڼا خو چې دی نو بنده شوله نو هغه به ورته وایي چې لاړ شئ دنیا ته واپس رڼا راوړئ دا خندا شوه که نه واپس خو دغه ځای نه څوک نشي راتللی پرجعوا وراءکم لاړ شئ وروستو دا دلته رڼا نه میلاویږي په کم ځای چې د رڼا و دغې ځای نه چې دی نو رڼا راوړئ او حدیث کې هم راځي چې دا به د جنت په لاره باندې روان شي جنت ته به دا کافران دا مشرکین دا منافقین روان شي نو بیا به دغه ځای نه چې دی نو الله تعالی را واپس کړي را واپس به شي دا خندا ده که نه دا هغه بدله ده او په دغه کې هم راځي سورې مطففین کې فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ داسې دی چې دا نن هغه ورځ ده چې مؤمنان به په دې کافرو پسې چې دی نو خاندي خندا ورپسې کوي د قیامت په ورځ نو هغه بدله به الله تعالی چې دی نو اخلي په دنیا کې په مؤمنانو پسې خندلي او ټوغې کړوي نو په آخرت کې و چې دی نو په دې پسې چې دی نو ټوغې کېږي نو الله تعالی او اگر که دیو په دنیا کې چې دی نو مطمئن وره خو دا چې کله بیا آخرت ته ورشي نو بیا به هلته پته لګي بیا وایي ویمدوهم فی طغیانهم یعمهون او زیاتوي دیو لره په سرکشۍ د دیو کې یعمهون چې پریشانه به یو سرګردانه به یو ابن کثیر چې دی نو هغه داسې معنی کوي ویزیدهم ویمدهم ویزیدهم زیاتوي دیو لره او ځینې خلکو معنی دا کړله چې مهلت ورکوي دیو لره نو عمر به وله ورکړي او د عمر سره سره به چې دی نو دیو ګناهونه او سرکشیانې چې دی نو هغه به نور هم زیاتې کړي مهلت وله ورکوي لکه د دې مهلت مثال به داسې لکه ستا کور ته چې دی نو غل را روان دی غل را روان دی او ته ورته ګورې ته ورته څه نه وې بس روان دی په یو کم ځای کې چې پیسې پرتې دي او هغه بکس چې دی نو کلاو کو خزانې چې دی نو کلاو کړه ته ورته ګورې خو چې کله دا پیسې راوالي او دا خزانه راوالي او په دې اوږه باندې راواړئ نو ته एकदम ورشي او رنګ هاتو یې پکړ کې هغه ټولې بانې ولا ختمې کړي دې ته وایي مهلتو که دا غل تا مخکې نیولی نو تا ته به ویلې بانه به کولی چې مړه زه غلط شوم ما ویل که چېرته زموږ کور دی شل بانې به کولی نو چې داسې دې ونیو نو تا چې دی نو په موقع باندې چې دی نو ونیو بهانې دې وله ټولې ختمې کړلې نو الله تعالی دې وله چې دی نو مهلت ورکوي ښه چې دا سرکشیانې نه دي
چې دا چې دنه نور هم زیاتې کی او اگر که دیو چې دنو په دې کې خو خوشاله یو کا اولاد ولور کې کا پیسې ولور کې کمال ولور کې کا ارث ولور کې خو بیا ورسته وای په دې کې به دیو خوشاله نه ګوره یا مهون ګوره سرګردانه بيو پریشان بيو د دې خوشالو د دې هر څه باوجود بچ دنو دیو خوشاله یو لکه په دې دور کې چې اوس خلک چې دنو خلک وای او خيارتوب څه ته وای او خيارتوب دا دی وای خلک توت تخېجوا ها دا او خيارتوب دی کنه نو دا په دې کې خو مطمئنی خپه کې خوشاله یو او دا کارونه او دا ګناهونه کوي او چې کله الله تعالی راونیسي نو بیا د پاسې دوم نه ګوري ښا دی امت له څوک دوکا ور کوي دوکا مشکات کې حدیث ده الخلق عیال الله دا د الله تعالی کوړمه کومبه ده دل چې څوک نقصان ور کوي دی انسانانو لا نو الله تعالی وې زب نور انسانان را پاسوما او داغه په هغه انسانانو باندې به دا سړی ذلیل کوما دا بر رسوا کوم دنیا ته او که انسانان را پانسي نو بیا چې دنو زرانې سما بیا به چې دنو وسره زګورم او زګه چې دنو په دې الله یستعذو بهم کیم الله تعالی خپل نوم ټولن اول راوړو ورخه اول راوړو چې دا کار چې دنو دا بس کوم که په انسانانو کې چې د دین څوک بدلوا نه لي او الله تعالی وي زبد دیونه چې دنو بدلا اخلم دا انسان به سو پوری چې دنو خلق تو تخېجيو اخر به چې دنو الله تعالی رانيسي کنه به رانيسي الله تعالی به چې دنو هغه بدلا اخلي او دی امت ته چې دنو پیدا رسولو یو سړی وته نقصان رسېو دا غټ جرم دی ګوره ښا انسانانو ته نقصان رسولو انسان زړه بچ دینو نه خپکه انسان سکه چې حیوان تم چې دینو زمګ دې دین دی چې حیوان تم چې دینو نقصان نشي رسوله حدیث کې چې راځي یو زنانه و نو هغه چې دینو د پښو سره چې دینو ظلم کړو پښو یې تړلې او سه ولا نور کوله الله رسول الله په جهنم په اور کې چې دینو هغه سوځي حیوان ته چې دینو نقصان رسي دا غي دا حل له او چې څوک د الله تعالی چې دنو د امت ته او د خلق ته او د چې دنو کوړمې ته نقصان رسېو یو سړی د کوړمې مشر دی هغه په دې کوړمه باندې مشر دی پر خپل کور باندې د دې لپاره د خوراک اسکاک او د هر څه بندوبست کوي په دې باندې ظلم او زیاتې نه کوي او الله تعالی چې دنو د ټول انسانانو چې دنو د دې خالق دی نو دې ته چې څوک نقصان رسوي نو الله تعالی بچ دې نو هغه انسان ذلیل کوي ور په دنیا او په آخرت باندې نو یا مهون دې خلک چې دې نو هغه بچ دې نو سرګردانې ښا دې الله تعالی په امت پسې د الله په صحابو پسې په علماو پسې چې دې نو څوک ټوغي او مسخره کوي نو الله تعالی به ګوره په هغه داغې نه چې دې نو دا بدله اخلي یو غیبت ته چې دې د عام انسانانو غیبت ته دم ګناه ده د مړ ورور غوخه خړلې حدیث کې راځي چې څوک د علماو غیبت کوي د دې دا غوخه نه په دې کې دا زهريله د ګوره زهريله تباکیږي او د چا در وسی یو سړی چې دینو خبره کړل دا غي سره ته اختلاف کولای شي عالم دی او که ار څوک دی نو قران او سنت مخالف خبره کوي نو دا غي سره ته اختلاف کولای شي په دلیل سره چې دینو جواب ورکوا وز دې نشته چې تا د انسان چې دنو شکل ورانه و هغه صورت چې دنو ورانه و دا ته چاویل دي په دې ملک چې دنو خلکو د علماو چې دنو سم بیزتیانی وکړلې طارق جمیل صاحب هغه عالم دی د عام مسلمانانو چې دنو عالم دی یو د علماو عالم یو چې دنو د عامیانو عالمي د عامیانو عالم چې دنو طارق جمیل صاحب دی د علماو عالم چې دنو هغه تقی عثماني دی ښا شیخ الاسلام تقی عثماني کراچۍ دی په دې بر صغیر کې په هندستان او پاکستان کې ټول نغټ شیخ چې دنو هغه دی تقی عثماني د کراچۍ هغه هم پرې نه خودلو امخ کو روزو کې به چې دنو پایرینګ وکړو او مقرر شوی نه او جو هغه بد شو دومره کتابونه لیکل په معیشت کې
چې دې لایبرریانو ته ورځي مفتی تقی عثماني کتاب دی حیران بشي دومره چې دنو خدمت یې کړی دی ښه اوس هم ژوندی دی شته کراچۍ کې چې دنو غټ عالم دی نو خلکو چې دنو علما هم پرې نه ښودله اوس د فضل الرحمن مولوي صاحب چې دنو د هغې تصویران چې دنو ورانه یو د هغې نه کله یو شی جوړوي کله دې بل شی جوړوي کله پې غوږونه نیسي کله یې په خر سوری اوس یو عالم دی نو د هغې سته اختلاف کوه خبرې غلطه د اختلاف ورسره وکړه خو د بېعزتۍ تا ته چا ویلي یو سړی داسې بېعزته کوه ته دا تصویران چې یهودیان او عیسایان ویني هغه به څه ویو چې دا د دې مسلمانانو مولیان دي دا چېرته پادري ولدو پادري چې چا داسې شرمولی دی یا د هندوستان پنډت داسې ولدو په داسې حالت کې یا د یهودو د عیسایانو علما ته داسې ولیدله د هغوی څومره قدر او څومره عزت او څومره دغه ول او پروټوکول ورکوي او زموږ خلکو چې دی نو خپل د علماو سره چې دی نو دا حل دی ښه نو داسې خلک به صحیح الله تعالی به دا بدله اخلي او یا مهون دی او به سرګردانه پریشانه وي یو عامیون دی عامیون چې دی نو ړوند ته وایي چې سترګې د سړي لندې یو همیون دی همیون چې دا زړه د سړي چې دی نو هغه ړوند شي ړونو د دیو چې دی نو دا زړونه چې دی نو ړانده شو دي چې د دې هر څه باوجود به چې دی نو دیو حیران او پریشان او سرګردانه به یو چې کم طرف ته لاړ شو یاره دا منافقینو به چې دی نو سرګردانه به چې هغه یهودیت طرف ته لاړ شو که مسلمانانو طرف ته لاړ شو دا ځان چې دی نو غټ مرض دی او دا په دې انسانانو کې شته چې کومه طرف ته لاړ شو کومې ډلې ته چې دی نو لاړ شو نو په یو طرف باندې به ودرېږي ښه دا منافقت دی یو طرف باندې ودرېږه مولانا سید ابوالعلا مودودي په تنقیحات کې لیکي د اسلام او د باطل د کفر مثال یې ورکړی دی وایي دا داسې دی لکه دوه کښتۍ دي مخالف سم ته روان دي یو د اسلام ده یو د کفر ده مخالف سم ته روان دي یو مشرق ته روان ده یو مغرب ته په یوې کې به چې دی نو کښېنې او داسې نه کېږي چې ته وایې چې یو وخت به مې په یوې کې شي او بل وخت به مې په بله کې شي نو که داسې دې کولو جو غر کېږي تباه کېږي نو په یوې کښتۍ ته به ورخېږي ښه مضبوطه او بل سوچ او فکر به چې دی نو خپل دماغ ول او زړه له چې دی نه راوړي دغه یوه لاره او دغه یوې کښتۍ ته به خېږي ابراهیم علیه السلام سو حنیف او حنیف دا ټولې نظریې او دا هر څه چې دی نو پرېښودله سوچ پرېښودله یو د توحید عقیده چې دی نو واخیستله حنیف او د هر څه نه چې دی نو خجی بیا ورته ګورئ وإذا لقوا الذين او کله چې دیو ملاو شي دغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالو نو وایي دیو آمنا موږ هم ایمان راوړی دی وإذا خلوا کله چې دیو جدا شي الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو ملګرو سره قالو نو وایي هغوی ته انا معکم بېشکه موږ ستاسو ملګري یو موږ ستاسو سره یو انما نحن مستهزئون چې هغوی ته تپوس وکړي چې تاسو هلته څه کوله نو موږ په هغوی پسې وایي ټوغې کولې په مؤمنانو پسې په صحابو پسې الله والله پاک استهزئ بهم بدله به د ټوغو ورکړي دیو لره بدله به د ټوغو ورکړي دیو لره یا الله به وخاندي په دیو پسې څنګه چې د هغې د شان سره ښایي ویمدوهم او زیاتی دیو لرا فی طغیانهم په سرکشی د دیو کې یا مهون چې سرګردانه به حیران به او پریشانه به بیا ورته ګورئ واذا لقوا الذین او کله چې او دغه شانته کې مثال نبی علیہ السلام په حدیث کې هم ویلی دی ښه وایي د دې منافقینو مثال داسې دی لکه دوه کنډکه نه د بیزو کنډکه یو نو یو بیزه پکې چې دی نو هغه خپل مقصد د پوره کولو دپاره چې دی نو کله یو کنډک ته منډه کړي او کله چې دی نو بل کنډک ته را منډه کړي هغه نر څاروی پکې ګوري په دې کنډک کې په هغه کنډک پسې چې دی نو منډه کوي کله هلته منډه کړي کله هلته منډه کړي نو دلته هم چې دی نو دغه خبره ده منافقین چې دی نو مؤمنانو خواله راشي وایي موږ ستاسو ملګري یو او چې کله چې دی نو د هغوی خواله لاړ شي شیاطینو خواله مشرانو خواله نو هغوی ته وایي چې دی نو موږ ستاسو ملګري یو وإذا لقوا الذين او کله چې دیو یو ځای شي دغه کسانو سره آمنو چې ایماندار دي قالو نو وایي دیو آمنا موږ هم ایمان راوړی دی
و اذا خلوا کله چې دیو جدا شي لا شیاطینهم دغه شیطانانو ملګرو خپل سره قالوا نوای دیو انا معکم یقینا موږ ستاسو ملګریو انما نحن مستهزئون بشکم غ پدې مؤمنانو پسې خندا کوونکیو الله یستهزئ الله بدلر ټوغ ور کې دیو لرا و یمدوهم او مهلت ور کوي دیو لرا او زیاتې دیو لرا په طغیانهم په سرکشي دیو کې سرکشي دی ته وای چې انسان چې دنو د خپل حد نه چې دنو واوړي په لوخه کې وبراواله هغه وب چې دنو په امور ګو باندې خطه واوړي نو دغه شانتی کې بل دیو دا سرکشي چې دنو زیات کی یا مهون چې سرګردان به حیران به پریشان به چې کم طرف تلاړ شو يهودیت تلاړ شو که عیسایت تلاړ شو او که مسلمانانو تلاړ شو او دا وت الله تعالی په دنیا کې وخو دلخه چې نبی له صلوات و سلام په اتم نهم کال باندې په ټول جزیره عرب کې چې دنو اسلام چې دنو غالب شو یو کافر چې دنو پاتې نشو نو دا منافقین نو دا ذلیل او رسوا شو توبه بیستلې او راتلله وای موږ چې دنو ایمان راوړو نو الله تعالی په دنیا کې هم رسوا کړه او په آخرت کې خو به چې دنو یې رسوایی دا وای